مولا یې کنه چې د مولا بس تنخای اسی خبره کوم کړی چې تاسو سره د ریمو د کم ځای نه رااله دا چې کوم 17 پرو مکس سره ښکاري دا کم ځای نه رااله چنګو مندو کې راغلی څنګه عوام دا سوچ کوي نو ما خو تاسو ته ولې ویل چې ما تر اوسه پورې یو روپۍ تنخواه الحمدلله نه ده اخیستې. سبحان الله. دویم نمبر زه ذاتي طور باندې الحمدلله زما تعلق چې دی د یو ملکانانو کورنۍ سره دی. زما تیمرګرې کې ټول خلک پیژني، موږ د جیداد خاوندان یو، دا هر څیز لرو. ملک نوشاد صاحب زما نیکه و، زما والد صاحب ملک صاحب ملک و، دا ټول خلک پیژنو. مالي حوالې سره الحمدلله موږ دغومره یو چې دې ته هم ضرورت نه پېښېږي چې چا دې ته دې لاس ونیسو یا د کور چولۍ به چندو وچلو یا د نور څیزونه. دویم نمبر د موبایل حوالې سره که زه راشم تاسو ته، ما ته اول نمبر څو کاله مخکې توبۍ نه هغه سړی ما کتلی هم نه دی، ما سره رابطه وشوله، بیا رابطه وشوه، بیا راله موبایل هغه سړي موبایل راله راولېږو، یو ګاډی هم راله واخیستو، ما لیدلی هم نه دی. الله دې ډېر اجرونه هغه ته ورکړي. ما د موبایل چې ډبې بند ما ته راغی دغه، نو ما زما ملګری دی یوسف نوم یې د موبایلو کاروبار کې، ده ته ما ته سرور ولېږو. ما ورته ویل لکه دا کوم موبایل دی او دا څو روپو دی؟ ما ته ویل دا دومره روپو د ډېرو روپیو یادې کړي. نو ما ورته وویله چې ته راشه دا موبایل ویسه خرڅ یې که زه په دومره روپو موبایل څه کومه چې ساتم. دې ما ته وویله قسم یې راته وخوړه چې مفتي صاحب زه په دې ورځو کې به سوچ کې وم چې تا لپاره ایفون اخلم چې تا سره لاس کې خوند کوي. مړه سړي سره یو ښه شی چې ورسره یې نو ولې بد ښکارېږي په دې. نو ما ته ویل اوس خو دا درله بل چا راولېږو، نو ته یې ولې خرڅېد؟ دا زما سره کلک شو، اوس مې پکې واچو. ما ته ویل چې نه بس به دا استعمالول شروع کړه. څه وخته پورې دغه و. بیا زما یو ورور دی بهر دی، انګلینډ کې دی، ډاکټر دی. نو هغه راته دغه 17 چې کوم تاسو یادوئ هغه دغه کو سره د ستمبر په اخره کې 18 راځي، نو هغه درته درلېږم. نو او باقي د ګاډي حوالې سره اول ما سره خپل ذاتي روپو د چندې نه د خپل ذاتي روپو والد صاحب نه هم موږ ته ډېر جیداد میلاو دی. زمونږ چې نوسي خوري هم نشي ختمولی الحمدلله. نو په هغې ذاتي مې اخیستی و، ذاتي ګاډی را سره و الحمدلله. بیا دا تاسو ته چې ما د دوبۍ کوم ملګری یاد کړو تر اوسه پورې ما نه دی لیدلی او الله دې ورله ډېر اجرونه ورکړي. دې ما سره یو ځل رابطه وکړه، بیا ما نه تپوس وکړه څه ګاډی در سره دی؟ ما ورته ویل پلان کې هغه کې زما سره 17 ماډل جولای وه. نو دې بیا ما نه تپوس وکړه کوم ګاډی دې خوښ دی؟ ما ورته ویل چې ما سره خو ګاډی شته دی، خو دې کلک شو. دلته یو چا ته بیا وویل، نو هغه ما ته 21 ماډل ګارنټي راویستله هغه ورځو کې. دغه ګاډی را سره و. بیا مخکې 23 ماډل ما په خپله واخیستو، نور روپۍ مې ورسره کړې څو کاله بس، ځکه دا مې 2 کاله 3 کاله استعمال کړو. اوس دا حالات چې لږ ډېر ګډوډ شو، مشکلات ما ته خپله باندې تقریبا د ټولو ادارو طرف نه دغه تریټ خطرات دا چې دي مسلسل وي، خو دې ورځو کې بیا ورځې ډېرې سختې دي، مشکلات ډېر دي. نو د خپلو هلکانو راته وویله چې دا بل ګاډی واخله چې کم از کم کلاو ناست وي، یو څوک راباندې کلاو نشي راتللی. نو دې کې هغه بل ګاډی مې خرڅ کړو، تقریبا چې څه 65-66 لک روپۍ باندې مې خپل زوړ بل یو خرڅ کړو. او دې کې زما یو ملګری دی د کوهاټ دغه ډاکټر زین والا ډاکټر زبیر دراني صاحب، هغه حج کې و. ما ته د هغه ځای نه ټلیفون وکړه، وټساپ یې وکړو، ما ته ویل چې لږ اکاونټ نمبر ووایه. ما ورته ویل څه دپاره؟ ما ته ویل ډېر ضروري مې پکار دی اختر نه مخکې. دا خبره شاید چې زما او د هغه په منځ کې وه، الله تعالی خبر دی، بل څوک نه و. اوس صرف دغه وضاحت په طور وایم، شاید که هغه په دې خفه هم شي زما نوم دې ولې واخیستو. هغه الله والا سړی دی. نو ده ما ته 30 لک روپۍ په هغې راولېږلې. ما ته ویل چې دا پکې ورکړه، د خپل ګاډی هم لرې کړه او حالات ټیک نه دي، غټ ګاډی واخله. نو دې کې تقریبا چې اوس هم دغه ګاډي کې 17 لک روپۍ ما باندې قرضه ده، څه پیسې در رالیږلې وې، څه مې دغه زوړ ګاډي هغه مې ورکړو. نو دغه ګاډی هم چې اخیستی دی دې وجې نه زما خپله باندې دغه موټرې چې ګرنډیانې زما خوښ ګاډي دا دي چې ما ته به خپله ښه ګاډي ښکاري او خواږه ګاډي ښکاري. خو اوس د مشکلاتو د وجې نه دغه ګاډی اخیستی دی. نو د 1.5 کروړو نه دی، البته تقریبا چې د 1 کروړ 14 لکو خواوشا تقریبا چې مال یو چا ښه راکړی دی. نو هغه په دغې نو دغه وضاحت ما تاسو ته کېښودو. د خبرې د میډیا نه دي، خو بهرحال اوس تاسو سوال وکړو، د خلکو تنقیدونه وکړل. خو بهرحال که داسې خرڅه کړم زه نن به زه دا خرڅ کړم څیز به وچلوم، بیا به سبب بیا به څه خرڅوم، بیا به راته د جامې وباسه خرڅې کړه. نو کم از کم دا ښه نه ده چې دلته مفت تدریس کوم، مفت ژوند او زندګي مو ورکړې ده. او الحمدلله زما سره مدرسه کې اکثریت زما شاګردان دي مدرسین. زموږ د ټوله مدرسه کې په 13-14 استادانو کې یو استاد تنخواه نه لري الحمدلله. نو زموږ یو نظام دی همدغسې چلېږي په دې سره.